أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتونو کی اللہ رب العزت در رمضان مبارک د فرض رجوع ذکر فرمایلی و چې الله رب العزت څنګه پتا سو باندې د رمضان مبارک روزي فرض ګرځولې دي دا سیستاسو نمخ کې په سابقه امتونو باندې هم دا روزي فرض ګرځولې وي، لیکن ضروری دا نه ده. علما فرمایي چې د هغې فرضیت هم زمونږ د روزو په شان دي، مختلفي فرضیتو او اوقات مختلفو، لیکن زمونږه په دین محمدي کې چې کومه روزه فرض ده د هغې اوقات د هغې سابقه امتونو د روزې نه مختلف دي. زمونږه د روزې چې فرض روزه د رمضان مبارک د سبا په خطو سره شروع کیږي او پنور پر وسلو سره ختميږي. په دې ټول وخت کې چې کوم دی دا د الله حکم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ده او دا فرض حکم دی. او بیا دینا بل آیت مبارکه کې الله فرمایلو چې تاسو مخره هغه مالونه په منځ د خپلو په نارواو سره او مغرزوي خپل دا مالونه حاکمانو ظالماتو لپاره چې اخري یو ډله په تاسو کې مالونه د خلکو په ظلم سره او په زیاتې سره، او حال دا چې تاسو په دې پوهیږئ چې دا کار زموږ د ظلم دی. دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د میاشتو متعلق چې کوم د ذکر فرمایلی دی چې میاش را قتل، میاش وړه کېدل او میاش غټېدل او بیا فنا کېدل او بیا جهاد فی سبیل الله حکمم الله رب العزت دی آیتونو کې بیان کړی دی. ځکه قرآن کریم په دې تلاوت شده آیت کریمه کې الله رب العزت فرمایي یسألونک عن الاهلة او تپوس کوي دوی لتانا اے پیغمبره لحال د میاشتونه. قل هي مواقیت للناس والحج وای ورته چې دا میاشتې وختونه دي د پاره د خلکو او د پاره د حج. وليس البر او نه د نیکی دا کار بأن تأتوا البيوت چې راځئ تاسو کورونو ته من ظهورها لطرف د شا د هغې نه، ولكن البر ولیکن نیکی یعنی خاوند د نیکی هغه څوک دی من اتقا چې ځان وساتي له نارواو نه، وأتوا البیوت او راځي کورونو ته من ابوابها له طرف د دروازو نه، واتقوا الله او یریږي د الله پاک نه لعلکم تفلحون ښایي چې تاسو بخلاص شئ له عذاب د ده نه. روایت کړی شوی دی چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ اور ثعلبہ بن غنم رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا څه چل دی چې د میاشت اول نری ښکاري شي د مزینه هم زیاته نری وي، بیا غټیږي، بیا چې ښه پوره شي نو بیا ورو ورو کمیږي، چې د وړومبۍ پرنګ شي او په یو حال نه پاتې کېږي،
نو دا الله رب العزت دا هغوی د هغې سوال جواب په دې آیت کې راولېږو چې دا خو وختونه یې دپاره د خلکو او د حج دپاره او دا خو د الله رب العزت حکم دی چې څنګه هغه ورته حکم کوي هغه شانتې به کېږي چې څنګه د الله د طرفه د میاشتې ته حکم وي هغه شانتې به چې کوم دی دا میاشت کېږي لاول به وړی بیا به غټېږي او بیا به چې کوم دی وړی کېږي او بیا به غټېږي فنا کېږي به وقاتلوا فی سبیل الله الذین او جنگونه کوئ په لاره د الله پاک کې له هغه کسانو سره یقاتلونکم چې جنګ کوي له تاسو سره ولا تعتدوا او ظلم مه کوئ ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يحب چې دی محبت نه کوي المعتدین د ظلم کوونکو سره او ظلم مه کوئ ابو العالیه رضی الله تعالی عنہ ویلي چې موافق لدی آیت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جنگ کولو د هغې کفارو سره چې د سره به جنگ کولو او چا به چې پرې غرض نه کو نو د به مو سره جنگ نه شروع کو تر هغې پورې چې صورت برات نازل شو نو په هغې سره حکم د دې آیت منسوخ شو فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی د دې آیت د نازلېدو حکم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به کافرانو جنگ کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سره جنگ کو او چې هغوی به جنگ نه کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سره جنگ نه کو او دارنګې چې کله په سوره برات صورت کې آیتونه نازل شو نو دا حکم چې کوم دی هغه منسوخ شو او هغه حکم هغه جاری شو وقتلوهم او وجنئ دوی حیث ثقفتموهم په هر ځای کې چې بیا مومی دوی واخرجوهم او باسئ دوی من حیث اخرجوکم له هغې ځای نه چې ویستلي وي دوی تاسو والفتنة او کفر چې دی اشد ډېر سخت دی من القتل له وجلو نه ولا تقاتلوهم او جنگ مکوئ له دوی سره عند المسجد الحرام په نیز د مسجد الحرام یعنی په حرم شریف کې حتی یقاتلوکم فی تر هغې پورې چې جنګ وکړي دوی له تاسو سره په دې کې فإن قاتلوکم پس که جنګ راوړي دوی فاقتلوهم په تاسو هم وژنئ دوی همدارنګې کذلک جزاء الکافرین همدارنګې دا جزا او بدله د کافرانو ته فإن انتهوا پس که چرې منع شو دوی فإن الله بشک الله تعالی چې دی غفور الرحیم بخونکی او مهربانه دی یعنی تر هغه وخته پورې تاسو هم د مسجد الحرام په خوا کې د حرم شریف په خوا کې د دوی سره جنګ مه کوئ تر کوم وخته پورې چې دوی ستاسو سره جنګ نه کوي او چې کله دوی تاسو سره جنګ کوي نو تاسو هم چې کوم دی ورسره بیا جنګ کوئ او بیا یې په قلاره باندې مه پرېږدئ وقاتلوهم او وژنئ تاسو دوی حتی تر هغې پورې لا تكون فتنة چې پاتې نشي شرک ويكون الدين لله او خاص دین الله لرا پاتې شي فإن انتهوا پس که منع شول دوی له شرکنا فلا عدوان پس نشته دی زیاتې الا مگر علی الظالمین په ظالمانو باندې کچری دی د خپل شرک نه او بت پرستۍ نه روانه وړېدله نو بیا ورسره جنګونه کوئ قتلوئ او تر هغه وخته پورې سره قتال کوئ تر څو چې دا فتنه د دوی ختم شوي نه وي او د الله دین خاص د الله دپاره پاتې شوی نه وي او کچرې دوی د دې خپل شرک نه منع شي نو بیا ورسره نرمي کوئ لیکن زیاتې د هغې ظالمانو چې هغه خپل ځان باندې ظلم کوي الشهر الحرام میاشت حرامه چې دا بالشهر الحرام د میاشت حرام کې دا والحرمات او د عظمت سيزونه قصاص په برابرۍ سره دي دلته علما مفسرین لیکي هر کله چې مؤمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فارا د قضاء د
د قضا راوړل د عمرې مکې معظمې لاغلل او د میانې په میاشت کې مشرکانو دوی منع کړل پس دوی او مشرکانو سره یو بل پکانو باندې ویشتو نو مؤمنان په دې خبره باندې بیا ډېر زیات خپه شو چې په دې میاشت کې خو جنگ منع او په مونږ باندې نو الله تعالی وایي چې دا میاشت حرامه ده په بدل د دې میاشتې کې حرامې کې چې دوی تاسو په هغې کې له عمرې کولو نه منع کړي وایي یعنی دا عمل ستاسو دپاره د هغې میاشتې په بدل کې دی دا بهترین عمل دی فمن اعتدى علیکم پس هر چا چې زیاتې وکړو په تاسو باندې فاعتدوا پس زیاتې کوئ تاسو هم علیه په هغې باندې بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغه چې زیاتې کړی و په تاسو باندې واتقوا الله او ویرېږئ له الله نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بېشکه الله تعالی مع المتقین د پرهېزګارانو سره دی وانفقوا او خرج کوئ مالونه فی سبیل الله په لار د الله پاک کې ولا تلقوا او مه غورځوئ بأیدیکم ځانونه خپلو لاسونو سره الی التهلکة هلاکت ته واحسنوا او نیکي کوئ ان الله چې بېشکه الله پاک یحب محبت کوي المحسنین له نیکوکارو سره دی یعنی ځانونه مه هلاکوئ په اسراف کولو سره په خیرات کې چې ټول مال به خیرات کړي او خپل ځان به محروم پرېږدي یا مراد د دې دا دی چې مه هلاکوئ ځانونه خپل چې غذا به نه کوئ لکه چې روایت له ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دی چې ده ویلي دي چې هر کله الله تعالی دین خپل ښه غالب کړو او له خپل پیغمبر سره یې مدد وکړو نو مونږ یو بل سره وویله چې مونږ خو خپلې تېرې ارمانونه مالونه پرېښودي وو تر دې چې اسلام ښه خپور شو او پیغمبر ښه محکم او طاقتور شو اوس که مونږ بیا لاړ شو چې هغه ګډ وډ کارونه سره جوړ کړو نو الله تعالی وفرمایل چې دا کار مه کوئ بلکې همیشه غذا کوئ او خپلو کورونو ته مزئ یعنی دا د الله رب العزت طرف حکم او د داسې خلکو سره الله رب العزت محبت کوي چې هغه نیکوکاره وي واتموا الحج او پوره کړئ حج والعمرة لله عمره دپاره د الله فإن احسرتم که پس منع کړئ شي تاسو فما استیسر پس واجب دی هغه من الهدي چې آسان وي له قربانۍ نه ولا تحلقوا او مخرئ تاسو رؤوسکم سرونه خپل حتی تر هغې پورې یبلغ الهدي محله چې ورسېږي قرباني ځای د حلالو ته فمن کانا پس هر څوک چې وي منکم له تاسو نه مریضا ناجوړه او به او یاوي په اذن په ضرر طرف من رأسی د سرنا یا دیوی په ضرر د طرف د سرنا ففدیه من صیام پس لازم دی په فدیه ورکول د روژې نه او صدقه یا له خیراتنا او نسک یا له قربانینا فاذا امنتم پس هر کله چې په امن شئ تاسو فمن تمتع پس هر چا چې نفع واخیستله بالعمرة په عمرې باندې الى الحج تر حج پورې فما استیسر پس واجب دی په ده هغه کار من الهدي چې آسان وي له قربانۍ نه فمن لم یجد پس هر چا چې بیا وموندله قربانۍ نه فصیام پس واجب دی 3 ایام په ده روژه د 3 ورځو فی الحج په ورځو د حج کې و7 او ورځې نورې اذا رجعتم چې راوګرځئ تاسې تلک 10 دا 10 ورځې دي کامله پورا ذالک دا کار د پاره د هغه چا دی لمن لم یکن اهله چې نه وي عیال د ده یعنې بچي د ده حاضر المسجد الحرام اوسېدونکي په مسجد حرام یعنې په مکه معظمه کې واتقوا الله او یریږي له الله نه واعلموا او پوه شي ان الله چې بېشک الله تعالی شدید العقاب ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی دا من رأسه ففدیه دې کې علما فرمایي یا وي په ده باندې ضرر د طرف د سر نه یعنی حاصل دا چې احرام کې سر خریل
یا نور وخت خریل روانه دي مگر که چا سر زخمی شو او خریلو ته حاجت شو او یا سپګي پکې وشوي نو درې یا لس روزې دي ونیسي او یا د شپږ یا لس مسکینان لره طعام ورکړي یا د زناور چې کوم دی هغه حلال کړي نو غاړه به خلاص شي. دا په دې صورت کې چې کله د احرام په حالت کې وي یا د حج یا د عمره احرام چې کوم دی تړلې وي او د حج او د عمره په احرام کې چې کوم دی پابند دی هر هغه کار په د باندې حرام دی د الله د طرفه د الله د رسول د طرفه چې کوم کار الله او د الله رسول روا ګرځولې د هغه کول شي لیکن تر هغه وخت پورې چې سو پورې د حج ارکان نه پوره کړي او د چې کوم دی د عمره ارکان نه پوره کړي او د احرام نه لري کړي تر هغه وخت پورې په د باندې هر هغه کار چې هغه په د باندې د الله د طرف حرامي لکه سر خړېل تر هغه وخت پورې بسر نشي خړېل تر کوم وخت پورې چې د هغه عمره یا د حج ارکان نه پوره کړي. او بیا علما فرمایي کچري فدیه په هغه صورت کې دا کچري د سر د طرفه چې کوم دی یعنی زخمی شي او بغیر د سر خړېل چې کوم دی دا هغه زخم نه راټولېږي یا چې کوم دی داسې سپګي پکې وشي چې د هغې په وجه باندې دته نور نقصان رسي نو پیله فدیه خو دا ده چې لس روژې دې ونیسي او درې روژې چې کوم دی هلته او لس اووه روژې چې کوم دی هغه چې خپل کله خپل مقام ته خپل کلي ته راشي نو بیا دې چې کوم دی هلته دا لس روژې پوره کړي. او دویمه کچرې دا نشي کولی نو دویمه فدیه دا ده یا دې شپږو یا لسو مسکینانو ته طعام ورکړي یعنی په شپږو کسانو باندې یا لسو کسانو ته دې سار او ماښام چې کوم دی ډوډۍ ورکړي په مړه ګېډه باندې دا د هغې فدیه ده. او که داسې نشي کولی نو بیا قرباني یعنی د ځناور حلالول چې کوم دی د ده دپاره دا فدیه ده. او په دې سره به چې کوم دی په دې دریو واړو فدیو سره چې په دې کې هر یو فدیه دی ورکړي نو غاړه به خلاصه شي. که لس روژې ونیسلې یا به هم غاړه خلاصه شي او که شپږو یا لسو مسکینانو له طعام ورکو بیا به هم غاړه خلاص شي او که زناور چې کوم دی حلال کړو بیا به هم غاړه خلاص شي. یعنی چې په دې دریو اعمالو کې په دې دریو حکمونو کې د فدیې چې کم دته آسان وي دته چې کم دی کم آسان وي دی هغه کولی شي په دې وجه باندې به د غاړه الله رب العزت آسانه کی او د غاړه به چې کوم دی الله رب العزت خلاصه کی. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.